بسم الله الرحمن الرحیم. کابل هومیوپیتیک نه ډاکټر صاحب سنشا تاسو ته مخاطب یم. ډېر شي کسانو کالز کړي دي او په واتساپ باندې، ټیک ټاک باندې، یوټیوب باندې ډایرکټ کالز هم کړي دي چې یاره ډاکټر صاحب د روژې د میاشتې شروع شوې ده، موږ ته د ګیس مسله ده، په معده کې زموږ ګیس رغېږي. یاره دا ګیس څه وجې نه رغېږي او دا مخکې موږ ته نه وه، خو په دې روژه کې ډېره سیوا شوې ده. ځینې کسان پکې وایي چې یاره مخکې موږ ته لږه ډېره شوې ده. نو دې خو ډېر شی و چې کیدای شي په روژه کې زموږ خوراکونه ګډوډ دي، لکه خاص کر ماښام موږ کم کسان چې د پکوړو ډېر شوق کوي یا د اچار ډېر شوق کوي، نو هغه کسانو ته د ګیس شکایت هم ډېر زیات کېږي. نو دا ټیک ته لکه سړي زړه نه صبرېږي، روژه ده خامخا سړی وږی شوی، نو لږ په لیمټ کې خوراک پکار دی. دا شیزونه صحیح ده. بل فاسټ خوراکونه یا دا قسم خوراکونه ځینې کسان دي هلکان دي هغه زیات هغه وایي چې موږ ته د ګیس دغه کې پېشمني کې زموږ بیا ډوډۍ خواته نه کېږي. نو ستاسو به ډوډۍ څه خواته وشي؟ تاسو خو چې د ماښام روژه ماته کوئ، نو تراویح یا کړي یا یې نه کړي، خو لاړ شئ چې دغه ځای کې په مختلفو چوکونو کې دغه خرڅېږي سیخان، هغه خورئ. نو چې هغه خورئ نو خوراک خو بیا سړي په روژه ماته کې خواته نه کېږي، ځکه یې خو دومره ټایم نه وي که نه. نو په دغه وجه باندې دغه شیزونه دی خاص کې احتیاط کوئ، خیر دی خورئ، هېڅ نه چې مه خورئ، خو لږ په لیمټ کې خورئ. صحیح ده. د ګیس ته مسله به تاسو ته بیا کمه. ځینې کسان زموږ ګېډه سخته ده، نو هم دغه وجه ده چې ماښام ډوډۍ موږ وخورو بیا پسې پېشمنۍ زر راځي، نو واک زمونږ نشته، ګرځېده زمونږ نشته، سمدستي سملاسته دي. نو په هغه وجه باندې هم لکه دا یو فیکټر پکې دا هم دی. نو و چې په هومیوپیتیک موږ ته میډیسن وښیه، نو د هغو دپاره به زه په هومیوپیتیک یو 3 میډیسن وښیم، دا استعمالوئ انشاءالله سره به ښه پال ګوټې کوئ. پای کې به تاسو زه یې وښیم، دا دغه دی دا ګیسټروپیکس ورته وایي، دا ګولۍ دي، دا راولئ ځان له ادې نه 2 ګولۍ یا 3 ګولۍ ماښام چیچئ او دغه شان د پېشمنۍ کې چیچئ او بس دغه سره به ګیس انشاءالله کور کېږي. ادې نه علاوه سره دا ګیسټروزي او ډراپ دی، دا ورسره راولئ او دا 10 قطرې ماښام او 10 قطرې سهار پېشمنۍ کې که نه، دا په نیمه پیاله اوبه کاچوئ، دا څښئ، دې سره به انشاءالله کمیږي. که چاته ډېر تکلیف وي چې پیاجوري مسله ورته هم وي او لکه هغه ته هم دا مسله وي، نو هغه ورسره بیا دا دغه دی دا پایلومیک دا شربت چې دی دا ورسره خوري. دا د اچ پیاجوري لپاره زبردست شربت دی، ریزه د زړه هم کولاوئ او مطلب چې دا معدې لپاره دا ښه شربت دی، نو دا ورسره هم استعمالولی شئ، خو پال ضروري دی. صحیح ده. نو کم کسان چې ټلیفونونه کړي وو د هغو ټول لپاره دا میسج شو، یو کس ته خو ګرانه ده، نو په جمع باندې بیا ځان واورئ. ډېره مننه کوم. آباد اوسئ، خوشحاله اوسئ.